الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. سورة المائدة شپږمه پارا دېرشم نمبر آیت دی. مخکې آیاتونو کې د آدم علیه السلام د زوی د قابیل یو ظلم د خپل ورور ناحق قتل ذکر شو چې قابیل خپل ورور په ناحق باندې قتل کړ حابیل. اوس په دې آیتونو کې الله پاک فرمایي چې د دغه ظلم د مخنیوي لپاره الله پاک د حدود او د سزاګانې مقرر کړي. قتل ناحق کیږي، داغی دا مخنوی دا پارا قصاص مقرر شو. نور ظلمون کی گی داغی دا پارا حدود و تعزیرات مقرر شو. نو پدی آیتی کریمہ کی اللہ پاک دا حدود و دا قصاص اغا سبب ذکر کی دا نازل دو او دا فرس کی دا حدود و قصاص سزاگان زکا پرستوی چه خلق ناحق قتلنا او ظلمنا نکل. بل پدی آیت کریمہ کی اللہ پاک فرمائی چه قتل ناحق باغی صرف یک انسان بل مسلمان قتل کی داس شوا چه در کل انسانان قتل کرد. دا یو انسان بی گناہ قتل کول دون رسم جرم کی کوئی چه در کل انسانان اس دا گناہ پر لحاظ سر انسان قتل کول. ناغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک دی کہ دا مسلمان بندہ قتل پدریو وجو سر روا کی. یو دا چی یو مسلمان راپاسی او بل مسلمان بی گناہ پا قصبان دی ملکی لردی قاتل مرگ روادی قصاصا قاتل کو مرشی لکه ظلم کړي بل مسلمان به ګناه مر کړي قصبان ویم وجدار چې یو شادي شدا سړی او زنانه دي چې دې زنا وکړه نعوذ بالله. نو د دې شادي شدا سړی او زنانه قتل کول د رجم په لحاظ سره جائز دی. په رجم کې اکاونټ قسم کوي او دریم وجه دادا چې یو مسلمانی نعوذ بالله هغه خپل دین پرېږدي او مرتد شي کافر شي نو د ده مرګ هم بیا روا دي. د دین علاوه د مسلمان مرګ په هېڅ صورت روا نه دي. نن سبا سکي د سره د روا صورتونو ته څوک ګوري. یو سړی راپاسي بل سړي له نور ملکي بس هغه په کیسو گیر شو بدل اخلي. دا نه ګوري چې دا قاتل دی او سړی د مرشري دی بمړ اگر چې مړ کول دام د اسلامي حکومت کار دی. دا د رعایا کار نه دی چې بدل واخلي. او که بیا اخلي نو دا هغه سړی بمړ کېږي چې قتل کړي. او نن سبا خلک څه لار ولا مړ ورور ولا مړ زوی ولا مړ قاتل پکې بچو یو د بل په ځای باندې مړ کېږي. ظلم
یو دی قاتل ظلم کړی دی بل چې دا کوم خلک بدل اخلي دی یو ظلم کړی دا د اسلام خلاف کله اسلامي حکومت دوی نو دا اسلام خلاف کار نه کوي لکه اوس یو سړی دی بل مسلمان قصدن مړ او اسلامي حکومت په خدا قاتل برونی سے دی عمر کی سبب خلق بیا قتل نه کوي وی وجه سبب په زمړ کېږي د قتل هغه سلسله به بند شي او چې اسلام ني نو بل دا سلسله دښمنی بچلی یو را پاس یو مړ کی بدل بل مړ کی بیا یو سلسله روان بلا ورونو لپاره راځي چلی باقي کې مسلمانانو ټول خاندان قلبي مصیبت کې مبتلا دا ولی اسلام نشته اسلام قانون نشته او بیا الله پاک فرمایي چې مسلمان د مرګ نه بچو وي چې دی انسان ټول انسانان ژوند کړل او د مرګ نه بچو معلومه ده چې یو مسلمان ورکول د ټول انسانیت قتل نبی علیہ السلام فرمایي من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها چې د نیکي بنیاد کې خو څومره خلک چې د نیکي کوي ثواب به هغه بنیاد ورته ملاوي لکه مثال په یو ځای کې د جماعت ضرورت وتا جماعت بنیاد کې خو د جماعت جوړ نیکی دی وکړه څومره خلک چې په دې جماعت د عبادت کوي د بنیاد کې خو د په ثواب لکه د جماعت چا ځای وقف کړي سړی خو کې پروت خداغو عمل نامه لا د ثواب ورکړو هغه پوری بچلېږي ترکه په جماعت آباد یا یو مسلمان د مدرسې جوړ کړ یا یو مسلمان بل داسې نه کې کار د نیکه بنیاد او چا چې د ګناه بنیاد کې لکه مثال ټول په خلک د بجلی بل ورکړي او یو سړی په کې شروع کول د حکومت چې موږ نه دوه پیسې نو موږ به کوم دی واچو شروع یې کول بس ټول خلک هغه شان شروع چې چا په بنیاد درته کې خو د ټول خلکو د ګناه او وبال بدل خلک هم ګناهګار او چې د بنیاد کې خو د ټول سزا بدته ملایي یا مثال د کیس الله یې د دوی چې راځه همانه کومندې پیسې په دې راځي بل دې ځمکه کې بلان دی او پیګو باسه خلکو چې څه چې لګا دا مچا ته پته نه لګيږي بس هغه پیګونه ټول خلکو ځمکه کې پټ ځان له کور خدن نکړل چې بنیاد کې خو سزا بدل د ټول د ګناهونو ملاوي الله پاک دې موږ تاسو د داسې ګناه نه وسم یا الله جل شانو فرمایي چې موږ دې خلکو ته پیغمبران لېږلي دلایل مو ورکړي دي لیکن دې بیا د پیغمبرانو مخالفت او نافرمانی کوي بیا الله جل شانو د قطاع الطريق دلارو د ډاکو داغي سزا ذکر کړي فلا باندې د غلا صورتونه سلول لار باندې غلا د ناس شو کوي ان خلکو ته شو کوي چې تاسو په تاسو وایي دې ما سوتن چې نا وخت سړي جو فلا روان او بل وناس دې ته شو کوي قطاع الطريق نو کدی قطاع الطريق لار باندې ډاکوان سړی ملکو پیسې دې واغشتي دا سړی با داخل دې په ملک لشي او دې په پانسي ځوړن کړی پسولې یو او کنه سره دې په لار باندې ناست د سړی نه پیسې واخستي او سړی یې منک نو د دنه بیا لاس خلاص غصفا یا خیفا او غسلاس عدل بدل بدنه کټ کی د لارې غل او کنه صرف سړی ملک پیسې دیوانه رښتې په لار غل دی دې بداغه په بدل کې پانسي شي قتل بکړي شي او ځوړندول بنشي او کنه په لار ناس صرف خلک یې یو دې پیرو دې بیٹی مو کوم ځای روان او دې یې نو بس هم پکې ته په لار روان او دې خلک یې چې کله خلک یې راول کوي د دې لپاره شریعت سزا ده چې دې په جیل کې واچول دا سلور قسم سزاګانې د دوی لپاره او بل کوم سړی چې په لار باندې غلا ته ناست د دې سړي سره الله پاک د جنگ اعلان کړي قطاع الطريق الله پاک د درو کسانو سره د جنگ اعلان کړي
یو سودخور سره چې سود کوي هغه سره د جنګ اعلان الله کوي نو د الله د مقابله خو څوک نشته خو ځان ته نقصان ورسي سودخور دیم کوم سړی چې د بزرګانو د نیکانو خلقو توحید کوي دا سړی ته الله سره د جنګ اعلان ته تیار شي او دریم سړی چې په لاره باندې غلاګانې کوي شکو ته چې ناست دې دریو کسانو سره الله پاک د جنګ اعلان کړی دی چې زما جنګ ته تیار شي الله دې موږ تاسو د خپل قهر او د غضب او د خپل جنګ او ساتي الله پاک جنګ شي ستاسو چې کوم قیمتي شی دی بدل الله پاک یو عالم کې شوی دی هندستان کې اگر چې په خپل باندې غیر مقلد دا غي او شاګرد او امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دې ادبیه وکړه او امام صاحب له سنو ورکړه دا بازي واقعان دا څه دې ادب د خلی په واسطه نه هغه استاد د مدرسې د اخراج او بیا وی چې زما دا شاګرد بعد ایمان نخلاص کړی چا وته وسه دا نو غټ خبره تا کوم ځای نو حالانکه په خپل باندې غیر مقلد دي د مدرسې محتمم دي مشهور استاد دي وې ما د دې ځای نه وکړه چې الله پاک قرآن کریم کې ویلي دي چې زما اولیاء هغه خلق دي چې متقین او نیکان خلق دي او دا معلومه خبره ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الله ولی او دې حدیث قدسی دی الله وی چې چا زما اولیاء تصدق کتل هغه سره زما د جمع اعلان نو دې سړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تصدق کتل نو پیژو چې دې سړي الله سره دښمنی جوړو او بیا وی زما ځین کې دار عالم چې کله د چا سره ستاسو دښمنی وي قیمتي صفت اخلي دغه د دشمن چې کوم مضبوطه او قیمتي اسلحه خلک ته قبضه کوي چې جنت پروز او د مسلمان سره قیمتي ایمان زه پیژم چې دا شاګرد په زما بي ایمان ملکی او مغه چا پوښتنه هغه شاګرد چې کله بیا ملکی نو قادیانه مو ذکر الله جنگ والو د نیکانو خلقو بزرگانو دې ته وسپک نه ګوري کتا سره مال څه دا وختي خدای ته د آخرت نه تباہ کی دا مال ورنه ستا پچیت کړي سوار دکاندار ما ماجب کی او بل ول بازار کې یا تاسو یې عہده د سرکاري د دنیا یا مثال تاسو سره د دنیا جو ملکه ده دا غي د وجه د تکبر مکو چې علماء ته نیکانو خلقو ته بزرگانو ته سپک ګوري ځکه چې آخرت پر تباوی نو باغ درو کسانو کې چې الله وسره جنگ اعلان کړی دی یو پکې د لارې ډاکو دي چې په دې لارو باندې ډاکې تناست او سونه په حال نا وخت سړی په دې لارو دي په دې خپل علاقه کې سړی وی وخت لري دومره بدتمنی د وجه سره چې د مسلمانانو د اسلام قانون نشته چې اسلام قانون وی چرته بم دا ظلمون او دا غلاګان دا ډاکې چانه کولی الله پاک زم او استاد په دې وطن کې د اسلام قانون نه تو فرمایي من اجل ذلك توجد ذي واقعين كتبنا على بني اسرائيل من فرسلوا بني اسرائيل وبني امت كان انه من قتل نفسا یقینا شان د خبر دار چې قتل کړ یو نفس بغیر نفس بغیر سجرم د قصاص او فساد فی الارض یا بغیر فساد د پسمک کی فساد فی الارض مراد د رجم یا د ارتداد مثلا فکانما قتل الناس جميعا گوی چې قاتل قتل کټول خلق ومن احیاها چاچی ژوندۍ پرې خو دیو نفس یو مسلمان یا بچ کده مرګ فکانما احیا الناس جميعا گوی چې ژوندۍ کټول خلق گوی چې د مرګ نه بچ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او بتاقي سراغلو دي تزم پیغمبران بواضح دلائل ثم ان كثيرا منهم يقينا كسان دينا بعد ذلك فزدي دلائلنا بالارض فزمتكين مسرفون خامخات اسراف او زیادتی قبول کی انما جزاء الذين يحاربون الله بشكا
بدلای کسان چاہی جگڑ کی دا اللہ سرا ورسولو دا رسول دا اللہ سرا ویسعون فی الارض دی فساد کوشش کی پسنک کی فسادن دا فساد ان یقتلو دا چگی دی قتل کریشی او یسلبو یا دی قتل سرد پانشی کریشی او تقطع ایدیهم یا دی پینو کٹ کریشی ایدیهم لا سند دی واجرم فی دی من خلاف دیو بن خلاف او ينقو من الارض یا دی جلاوت کریشی نپجیل کی دی واچولیشی ذالک لهم خزي في الدنيا دا بيد پار رسوائی دا دنیا کی ولهم في الآخرة عذاب عظيم او دا بيد پار آخرت کی ہوئی عذاب الا الذين تابوا مگر آکسان چغی تو او اسلام من قبل ان تقدروا عليهم قرآن دین چتا سو قادر شید دوی پنی ولو باندو فعلموا پستا سو پیش ان اللہ غفور الرحیم چی بے شک اللہ پاک بابن کے مہربان دی واخر دعوانا